نو دی وجې نه عزتمندو که حالات سمول غواړئ دا یو موقع ده. اگر چې دا واړه وټونه دي خو زمونږ د غریبانانو دپاره دا واړه وټونه ډېر قیمتي دي. زمونږ د غریبانانو طبقې دپاره دا واړه وټونه ډېر قیمتي دي. همدقه سړی سبا تا سره ستا د جومات خدمت کوي، ستا د علاقې خدمت کوي، ستا د بچو د سکول خدمت کوي، ستا د بچو د مدرسې خدمت کوي، او دا شان تا سره نور د علاقایي چې څومره دغه راځي حالات راځي هغه تاله درست کوي او تا سره منډه وي. نو دی وجې نه عزتمندو حدیث پاک کې راځي اذا وسد الامر الى غیر اهلها فانتظر الساعه، وی چې کله غیر اهل خلقو ته یو ډپارټمنټ یا اقتدار یا مشري د هر چیز حواله شي، اذا وسد الامر یو د امر او د حکم والا کار هغه غیر اهل انسان ته حواله شي، فانتظر الساعه، وی نو بیا د قیامت انتظار کوا. یعنی قیامت د باندې رالو. په دنیا کې قیامت کله راځي چې کله سړی غلط سړی له ووټ ورکي، هم حق حکمران راشي په د باندې قیامت راولي. نو بیا دا چې هغه ته کنځلې کوي دا داسې دي لکه ځان ته چې کنځلې کوي. قیامت څه ته ویل کېږي؟ یو لوی عذاب. عذاب کله راځي؟ وایي چې کله نااهله خلک مشران شي. د جماعت مشر دی نااهله کو بس قیامت ته ګرځه ورپسې. دغه جماعت د الله د کور حالات به ګډوډي، نه به چېرته لوډ سپیکر سم شي، نه به چېرته صفونه سم شي، نه به کسان سم شي، او هلته به جنگ جګړې او فضول کې. دا ولې؟ دا مشران چې خرابي. د قشان یو سکول دی، یو اداره ده، کالج دی، دکان دی، د دکان مشر صحیح نه هغه دکان نفع کوي نه کوي. یو کور والا خپل کور والا چې کله یو داسې کس مشروط کس د کور مشر شي او هغه د کار سړی نه نو هغه کور حالات څومره خرابي چې هغه نه تپوس وکړي هلکان لکه دا ولې ستاسو د کور حالات خراب دي؟ مړ هغه پلانې مشروط زموږ پلار مشر کړی دی که نه، هغه ټول کار یې هغه له ورکړی او هغه زموږ پلانې پکې مشروطي کوي. نو عزتمندو دا ملک هم دغه سان یو کور دی، یو دکان دی، ولې خپل حالات خرابوي په زور باندې په خپله باندې؟ نو نااهله خلکو ته ووټ ورکول دا صحیح نه دي. ووټ دا یاد لري عزتمندو دا امانت دی، او امانت چې د غلط سړي ورکو نو ته خیانتګر شوې، او خیانتګر سړی انسان الله نه کامیابوي. ووټ شهادت دی، او الله رب العزت وی واقیموا الشهاده، وی سب شهادت ورکوي، ولا تکتموا الشهاده، شهادت مپټوي. صحیح سړي له شهادت ورکوي. نو د شهادت په قرآن کې ډېر اهتمام راغلی. الله رب العزت شرک سره غلطه گواهی ورکول الله رب العزت شرک سره یو ځای بیان کړی ده په حدیثو کې د نبی علیه السلام په ژبه باندې. وی اکبر الکبائر، لوی ګناهونه کم کم دي؟ وی الاشراک بالله، یو الله سره شرک کول، او بل چې کم دی غلطه گواهی ورکول. وشهادت الزور، د دروغ او غلطه گواهی ورکول. تا نه څوک تپوس کړي علاقې لپاره څوک ښه سړی دی، تا ووټ ښه سړي له ورکړو بل نه دی ورکړو، دا د دروغ گواهی ده. الله رب قرآن کې والذین هم لاماناتهم راعون، وی هغه ښه خلک کم دي وی چې کم د امانتونو خیال ساتي، رعایت ساتي. نو دی وجې نه عزتمندو صحیح سړي له ووټ ورکوي، خپل حالات مه خرابوي. ټیک ده، تعلقات ټولو سره ساتئ، چې پاڼي له ورځئ، او د ټولو مشرانو نه چې کوم دی، ځکه د دې سیاسي خلکو نه تاسو په عام ورځو کې خو چې کاوه نشئ څکلی، هم په دې ورځو کې دا میخې ملالئ او دا دغه رنګې دیګونه هم پخئ، نو زه دا څه نه څه خو دې وخورئ که نه، بیا خو به دا تاسو په سترګو باندې وینئ نه، سوا د یو څو کسانو نه چې هغه غمخواري خلک دي، هغه امت پسند خلک دي او هغه غریب پسند خلک دي. نو دا ټول خو غریبي نه ختموي، غریبانان ختموي. و چې غریبانان ختم شي بس اسانه خبره ټول به خوشحالي. غریبي وي د چا پلار ختمولی شي. نو عزتمندو لږ د هوش لږ هوش وکړئ ځان ته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا ایمان لمن لا امانت له، وی دا سړی خو مړه بې ایمانه دی چې څوک د امانت خیال نه ساتي. وی دا خو ایمان هم نشته دی چې د امانت وخراله او د غلط استعمال کو، وی دا خو بې ایمانه انسان دی، لا ایمان د ایمان نشته. وی چې ستا د بچي د مستقبل وخراله او تا سترګې ځان باندې پټه کړې،
ستا بچی بیمار دی عزتمندو، تا ته پته ده چې دا ډاکټر صحیح علاج نه کوي، دغه ډاکټر له څوک بچی بوزي نه، په قرض باندې پیسې راري، خو د خپل بچی علاج د صحیح ډاکټر نه کوي. ځکه وایي زما بچی به شل شي، ګډ به شي، او دغه رنګې کنډم به شي، او زما بچی پیسې د سره نشته دی، خیر دی عام اسپتال ته نه پرایویټ اسپتال ته بوزم، ځکه د بچی مستقبل دې سره نښتي. نو دغه شان عزتمندو زمونږ د بچو مستقبل ووټ سره نښتی دی. نو دې دپاره یو واده وکړئ موږ سره عزتمندو، چې کله م ووټ له لاړې که نه، دلته ټولو سره وعدې اراده کوئ، انشاءالله انشاءالله پکې وایه، بس نه ګناهګارېږي. یو ته وایه تا انشاءالله تعالی به در کوم، انشاءالله تعالی به در کوم، که د الله خوښوي. نو بس بیا هلته د الله ته چې کله مخامخ شي، الله ستا څه خوښه ده، الله درته وایي بنده ښه سړي له ووټ ورکړه او باکرداره سړي له ورکړه، بس هلته ورکړه. نو دې وجې نه عزتمندو اوس دا یو اهم مقام دی، نو د امانت خیال وساتئ. نو عزتمندو دا ووټ یو قیمتي شی دی او هسې مه ضایع کوئ. تاسو لاړ شئ په کوم ملکونو کې چې د ووټ سیسټم نشته، لکه سعودي عرب، امارات، هلته د عامو خلکو هېڅ حیثیت نشته، بلکې د علماو د دیندارو خلکو هم هېڅ حیثیت نشته. اوس وخت کې وګورئ په بعضې ملکونو، عربو ملکونو کې په تبلیغ پابندي ولګوله. تبلیغ هغه کار دی چې هغه زمونږ د ماشومانو فکر کوي او خپلې پیسې او خپله بستره رالي او زمونږ د ټولو فکر کوي. تاسو ټول ته پته ده تبلیغي څوک دی چې زه تبلیغ کې لاړ شم زه تبلیغي یم، او چې ته لاړ شې ته تبلیغي. د هغوی څه کارکنان نشته او د هغوی څه رکن سازي نشته چې فلانې فلانې زمونږ کارکن دی. صحیح ده؟ او داسې خلکو پسې خبرې کېږي، ولې هلته علما نشته، د علماو حکمراني نشته، د علماو سیاسي پارټي نشته، او دغه رنګې د عام سړي نه تپوس هم نه کېږي چې ته څه تش پاڼې موږ څوک راولو، سره تپوس ته څوک نه کوي. دلته عزتمندو دا یو عزت دی چې دا ریاست او حکومت عوامو له ورکړی دی، ډېر عزت دی. څوک د چا نه تپوس کوي او تا نه تپوس کوي څوک مشر راولو، او تا ځان انګا بنګا جوړ کړی دی، ځان نه دی بالکل خمقل جوړ کړی. نو عزتمندو سلام دعا ټولو پارټیانو سره ساتئ، کینی پاسې ځکه زموږ رشته داریانې دي، زموږ عزیز ولی ده او زموږ ګاونډیتوب دی، زموږ مشري کشري ده، نو تعلق ټولو سره ساتئ. دویم دا دی سیاست کې عزتمندو د پوچې خولې نه پرهیز کوئ، پوچې خولې مه استعمالوئ، غلط الفاظ مه استعمالوئ. داسې کنزلمار خلک چې تاسو مشران کوي، خو هم تاسو ته هم سبا کنځلې کوي که نه. او د دې سیاسي خلکو په دې خوشامدو باندې مه دوکه کېږئ چې دا تاسو خوشامدې کوي او زه به دا وکړم زه به دا وکړم. د دروغجن سړي علامت یې غټې غټې خبرې کول. هوښیار سړی خو چې وخت راشي ګورو به جي حالاتو ته به ګورو. نو ټول سیاسي خلک عزتمندو دروغجن دي، وعدې کړي یو قسم په خپل وخت کې وعده نه پوره کړي. نو دروغجن خلک چېرته کامیابیږي؟ نو عزتمندو که تاسو کې داسې یو کس وي لاس اوچت کوي چې مثلا تاسو یې زه ښه سړی نه پېژنم، نو زه هغه ته مونږ لاره وښیو چې پلان کې ښه سړی دی دله ووټ ورکړه. تاسو ټول ښه سړی پېژنئ که نه پېژنئ؟ انصاف والا ښه سړی که نه؟ ظلم والا بد سړی وي که نه؟ انصاف والا له ووټ ورکړي. کم پارټۍ والا ډمې ګډئ، شراب خرڅئ، د شرابو پرمټونه جاري کوي او دا څیزونه کوي، دا ښه خلک دي که بد خلک دي؟ نو دا اوس چاته پته نشته دی. بیا وایي عالمان سمه خبره نه کوي او عالمان چاته لاره نه ښیي. په ووټونو کې خو ته د عالم نه د سره تپوس هم نه کوې، بلکې بعض کسان وایي پلانې چې ووټ بیان وکړي وایي پلانې مولا هم سیاسي شو. خدایه پاکه تو دا یاد لري عزتمندو دا، او چې هرې پارټۍ سره غلطه پروپیګنډه مه کوه. دروغ چې ته په کافر پسې وتړې هم ته ګناهګار یې. نو بیا چې یو ښه پارټۍ والا پسې یو سړي یو پارټي والا حکمراني تېره شوې د هغوی ښه کارونه کړي دي او هغوی پسې ته خبرې کې، نو دا خو ډېر غلط کار دی. نو دې وجې نه عزتمندو بعضې کسان وایي د عالمانو سیاست کې کار نشته. بعضې کسان دا خبره په ښه نیت باندې کوي، د هغوی مطلب دی چې سیاست کې اکثر دروغ دي او سیاست اکثر ګډوډ دی. نو دا یاد لري عزتمندو دا ګډوډ او دا خراب حالات به معلم سموي که نه،
چې عالم ته تا د سره وویستو نو بیا به دا حالات څوک سموي. بعضې کسان ته کې عالمان هرې پارټۍ سره د عالمانو ووټونه کم وي که نه دا وي او دا جمهوري ملک دی ته به خامخا یو چا سره یو ځای کېږي. اوس دا ووټونه دي د ټولو پارټیانو والو بس یو ځای شوي دي که نه پلاني ځای کې پلاني پارټۍ والا کس کېنولی پلاني ودرولې خو چې کله د مولیانو وخت راشي بیا ټولو هغې پسې خبرې کوي. ووټ چې چاله هم ورکوې خو غلطه خبره مه کوه. نو دې وجې نه عزتمندو کم از کم دا یو ځل خو داسې وکړئ که نه انصاف دپاره ووټ ورکوئ او ښه طریقې سره ووټ ورکوئ. نور سلام دعا ټولو پارټیانو سره ساتئ صحیح ده که نه انشاءالله د دې خیال به ساتو که نه. بل یو بله خبره بعضې کسان ووټ خرڅوي دا عظیمه ګناه ده. دا خو یو رایې د تا نه چا تپوس وکړو کم سړی ښه دی ته یې مال 1,000 روپۍ راکړه نو بیا ویم چې دا سړی ښه دی او بیا دروغجن ته ښه سړی ووایې نو دا خو بلکل عزتمندو غیر اسلامي کارونه دي. او بل عزتمندو بعض کسان ووټ نه استعمالوي دا یو عظیمه ګناه ده. بعضې کس ووټ نه استعمالوي نو دا یاد لرل پکاري. بعضې اکثر تبلیغ والا داسې کار کوي دا یو موقع وي عزتمندو داسې نه دي کول پکار. ځکه عزتمندو چې ته ووټ استعمال نه کوې نو اکثر بدکاران خلک ووټونه استعمالوي بس هغه بد سړی مخکې لاړ شي ښه سړی ووټ وانه چوي چې یو شی د استعمال نه کړو خو هغه بد سړی په خپله مخکې ځي که نه وایي نه بس موږ پکې ګناهګارېږو نو ګناهګار شوې که نه بد سړی حکمران رالو که نه بد سړی ناظم شو کونسلر شو که نه او دا ستا د ووټ د عدم استعمال د وجې نه که تا ښه سړي له ووټ ورکړی وی خو دا نه راتلو که نه نو ووټ کې ټوله حصالی هر کس حصالی او ووټ مه ضایع کوئ. ځکه که ته ووټ استعمال نه کړې نو بدان خلک به ووټ استعمال کړي ښه خلک کېناستل نو بد په خپله باندې مشر رالی نو دا ستا د وجې نه شو چې تا ووټ استعمال نه کړو. ها ټیک دی یو سړی بیمار دی یا یو علاقه کې داسې دي چې ټول پکې شاګولان ولاړ دي او ټول پکې ګډ وډ خلک دي بس صحیح ده بې مه استعمالوه. خو داسې خو نه کېږي چې کم انسان درجې کتل پکار دي. اوس خو ټول ګناهګاران دي نن سبا درجې کتل پکار دي چې کوم پکې 100 ډګرۍ بد عمله دی نو څه به دا کیسې دي نو چې په دې حاضرینو کې کم ښه سړی وي عقل ووټ ورکړه او د دین او د اسلام د اقدارو او ستا د بچي د مستقبل ښه ضامن وي. په دې کې د بیانونو ضرورت هم نه وي عزتمندو نو کم از کم د عبادت په نیت باندې دې ځل ووټ استعمال کوي چې دا زما عبادت دی او دې سره به چې کوم دی زه ګناهګارېږم که غلط استعمال کوم د عبادت په پرېغوستلو سره یې ګناهګارېږي که نه. قرآن پاک کې راځي من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها کوم چې د سړي سفارش وکړو د هغه ثواب هغه ښه کار وکړو د دې ثواب به هم درته میلاویږي. ومن یشفع شفاعة سیئة یکن له کفل منها چا چې د بد سړي سفارش وکړو چې دا ښه سړی دی او هغه چې څومره بد کار کوي د دې سفارش کوونکي او د ووټ ورکوونکي هم پکې مکمل حصه ده. ولې داسې کار کوئ؟ نو داسې کسان لاس اوچت کوي چې دې ځل که څوک یې نه کوي موږ یو سړی نیک کار نه کوي نو نه دی کوي هغه بلکل لاس مه اوچتوئ داسې رسمي خبره نه ده. داسې کسان لاس اوچت کوي چې دا وایي چې ټیک ده زه به دې ځل بلکل د انصاف په بنیاد باندې او په دې ځکه هرې پارټۍ سره یم خو دې ځل به ووټ زه داسې سړي له ورکوم چې هغه د معاشرې دپاره او د خلکو د دین او د اسلام دپاره مفید دی. داسې به کم کم کسانی دې لاس چې څوک نه ورکوي ووټ هغه دې بلکل لاس نه اوچتوي. خو داسې به اوس کم کم کسانی چې هغه وایي زه به صرف او صرف خپلې پارټۍ له ووټ ورکوم. هغه سړی دی شاباسې که دا پارټي هر څنګه خو بس خپلې پارټۍ له ووټ ورکوې شیخ صاحب صحیح شو. ګوره رښتیا ویل پکاري بیا هم دا کسان چې لاس اوچت کو دا صحیح خلک وو کم از کم هغه خو یې ونه کړو که نه دوکه خو یې ونه کړه دروغ خو یې ونه ویل که نه وایي زه خپلې پارټۍ له به ووټ ورکوم. خو مخکینی کسان زیات وو دقه شان کسان پرورو به محنت کوو یو بل باندې په محنت کوو چې صحیح لارې ته راشو او صحیح دغه ته راشو د انصاف په بنیاد باندې او صحیح پارټۍ ته او صحیح سړي ته چې کوم دی ووټ ورکوي ټول به انشاءالله داسې کوو که نه انشاءالله الله دې زموږ او ستاسو حامي او مددګار شي او الله دې داسې خلک مشران راولي چې زموږ د مشرانو قدر کوي زموږ د کشرانو قدر کوي زموږ د علاقې خیال ساتي زموږ د جوماتونو خیال ساتي زموږ د نیکانو خلکو خیال ساتي او دا شان عزتمندو دې سره زموږ ملک ترقي وکړي او زموږ دین او اسلام ترقي وکړي نو الله رب العزت دقه کسان مشران راولي. زموږ ټولو ته دعا ده ښه خلک ولاړ دي په دې علاقو کې او ښه کسان ولاړ دي او د هغې تاسو ټول تاسو پیژنئ
پیژنئ که نه پیژنئ د یو بل نه تپوس وکئ هلکه دا پلانکې څوک دی او دا پلانکې څه کارونه کړي او دا پلانکې به موږ له څه وکړي د دې څیزونو تاسو یو بل نه تپوس وکئ ټماټر چې الې نو تپوس کې چې کوم بازار کې ښه میلاویږي پیاز چې الې نو ښه پکې ګورې او جنګ هم کې پیازو والا سره د 100 روپو سیر ټماټر او پیازو باندې نو عزتمند ووټ خو ډېر قیمتي چیز دی نو د یو بل نه تپوس وکئ چاته څوک معلوم نه وي زموږ نه تپوس وکئ چا له ووټ ورکو موږ به درته کس وښیو چې فلانې ووټ فلاني له ورکه فلانې فلاني له ورکه فلانې فلاني له ورکه ګینې خپلو کې تپوس وکئ ستاسو کوڅو کې ښه خلک شته او هغوی د خلکو خدمتونه کړي دي نو خدمتونو نه سترګې مه پټوئ صحیح ده که نه انشاءالله الله دې عمل کول توفیق